بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. الله هم خوشحاله ساته. نننۍ ویډیو زموږ د درد په باره کې ده. که د بدن په هر ځای یو درد راشي نو د هغې دپاره داسې یو علاج دی چې د سکندونو او د منټونو سره تعلق ساتلو ډیر آسان عمل دی او ډیر مجرب عمل دی چې چا په کم ځای هم درد دی نو په هغه ځای د خپل لاس کیږي. که په خېټه درد دی نو په خېټه د لاس کیږي، که په سر درد دی نو په سر د لاس کیږي، که په غاښ درد دی نو په غاښ د لاس کیږي، که په ګرده درد دی نو په ګرده د لاس کیږي، او که خپې باندې درد دی نو په خپه د لاس کیږي. عمل داسې دی ورونو چې اول به 3 پیرې ووایئ بسم الله بسم الله بسم الله، او د هغې نه بعد به وځله ووایئ اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. دا عمل ملګرو ډیر مجرب عمل دی او د حدیثونه ثابت عمل دی. په دې کې څه شک او شبه نشته. که یو سړی وایي چې ما داسې وکړله زه ښه نه شم نو د هغه په یقین کې کمی دی ملګرو. یقین نشته. د هر څیز دپاره اول یقین ضروري دی. چې یقین دې راشي او ته دا عمل وکړې نو انشاءالله 100% به تعالی الله پاک شفا درکړي او تا به دې تکلیف نه خلاص کړي. منده ته چې تکلیف وي نو سوره ډاکټرانو باندې ګرځي، ایکسرې کوي، ټیسټونه کوي، څه عملونه کوي. یو آسان عمل دی ورونو چې د چا څه قسمه هم درد دی نو دا ځان سره ولیکئ، دا ځان سره یاد کئ چې کله هم درد دی اول 3 پیرې بسم الله او د هغې نه بعد به ووایئ اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. ته ګوره انشاءالله تعالی چې ته څنګه دا دم کې او په هغه ځای باندې چوف کې نو تعالی به الله پاک شفا درکړي. ملګرو خپل لمونځ او اودس 5 وخته کوئ. خپل یقین په الله باندې ساتئ. د الله نه د کېدو یقین کوئ او د غیر نه د نه کېدو یقین کوئ. په ځان کې جذبه د ایمان پیدا کوئ. ډېر یقینونه په دنیایي څیزونو باندې مه کوئ. اول د الله نه خپل صحت غواړئ او د الله نه اول رجوع کوئ، بیا صدقه ورکوئ او د هغې نه بعد بیا نور علاج لځئ. آسان عمل دی ورونو. د چا چې څه قسمه هم درد دی دا نه چې اوس په دې ځای په دې ځای په دې ځای نه، چې په کم ځای هم درد دی بس په هغه ځای لاس کېښودل او دا ویل او ستاسو ټیک کېدل انشاءالله تعالی د الله په حکم سره په 2 منټه کې به یې الله هم خوشحاله کا او آباد ساته. د الله په امان.